اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ستاسو ورور بخروان اساس یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی. او ګرانو ورونو، موږ به نن ستاسو سره په جنرال اسمبلی کې د اقوام متحده دا کوم اسمبلی دا اجلاس چې و په دې کې چې دا کوم عمران خان سپیچ کړی دی یا مهاتیر کمی خبرې کړې دي یا اردوان کمی خبرې کړې دي، په دې موضوع ستاسو سره یو څو خبرې شریکول غواړم انشاءالله تعالی چې ستاسو به خوښې شي. ګرانو کتونکو، عمران خان که د هرې پارټۍ دی، خو په دې ټیم کې هغه د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان نمایندګي کول ده په یو اینو کې، او هغه چې کم د لیرانه تقریر کړی دی، نو په دې معنی موږ ټولو پاکستانیانو له فخر پکار دی، بلکې ټولو پاکستانیانو له نه بلکې ټولې دنیا مسلمانانو له په دې فخر پکار دی. او عمران خان چې کم کردار ادا کړی دی، هغه چې کله اجلاس لته نو هغه وی چې زه به د کشمیر سفیر جوړېږم، خو زما په خیال هغه صرف د کشمیر نه د امت مسلمه سفیر جوړ شوی او د امت مسلمه غمخوار جوړ شوی او د امت مسلمه معنی هغه خپلې خبرې کړې دي. نو ګرانو کتونکو، عمران خان ټولې خبرې ډېرې زبردستې وې، خو دا یوه خبره زما زړه ته ډېره خوږه ولګېده چې هغه په دغه د یهودو نسوارا په دغه ملک کې او دغه یهودو نسوارا ته چې دا خبرې د اوسه پورې نه چا کړې وي او نه ورته چا کولی شوې، هغه ورته وکړی. نو په دې زما زړه ډېر زیات خوشحاله شو چې هغه امریکایانو ته دا وویل چې دا خو د القاعدې والا او د نور مجاهدین چې وو، نو دا خو تاسو د فلسطین او د مصر او د یو ځای بل ځای نه راغونډ کړه او تاسو افغانستان ته راوست او تاسو ورته فنډینګ کاو، او چې کله جنګېده روس ستاسو خلاف و او روس په دنیا کې مضبوط و، نو تاسو دې ته مجاهدین وی، او چې کله روس مات شو نو دغه مجاهدین एकदम بیا تاسو دهشتګرد کړه. نو ګرانو کتونکو، دا خبره هیچا دغه یهودیانو دغه کنجرانو ته په دغه فورم چا نه وکړه او دا ورته عمران خان وکړه. نو دا ډېره خوشاین خبره ده. بل دویم نمبر، اقوام متحده کې د ترکی وزیر اعظم اردوان چې کم کردار ادا کو، هغه په خپل سپیچ کې د کشمیر ذکر وکړو او د فلسطین ذکر یې وکړو او د ټولې امت مسلمه ذکر یې وکړو او د یو مسلمان رهبر په حیث یې خپله رای ښکاره کړه. په دریم نمبر باندې بیا مهاتیر محمد چې هغه د یو داسې ملک مشري کوي چې هغه ملټي نیشن کنټری دی. ملټي نیشن مطلب دا چې هغه مختلف مذهبونو والا ملک مشر دی، ځکه په ملیشیا کې هندوان هم شته، عیسایان هم شته، چینیان هم شته، خو اکثریت پکې د مسلمانانو دی. نو هلته مهاتیر دغه ملک نمایندګي وکړه او د اسلام دفاع یې وکړه او په اسلام باندې ودرېده. الله دې هغه له د هغې اجر ورکړي. او ګرانو کتونکو، زما ګیله د سعودي عرب د حکمران نه ده، ځکه چې هغه ځان ته خادمین الحرمین شریفین وی. د دوبۍ یا د یو ای ای د مشر نه به موږ څه ګیله وکړو، هغه خو بړوا دی، هغه خو په خپل وطن کې بړواتوب اډک ولاو کړی ده. او دا دوبۍ او امارات چې دي زما ګرانو ورونو، نو دا ملکونه نه دي، دا قهباخانې دي، دا یوه بین الاقوامي قهباخانه ده، چکله ده. او د امارات او د دوبۍ کم مشران چې دي، نو دا د دنیا مشهورترین بړواګان دي. هغو په خپل وطن نه د بړواتوب یو اډه جوړه کړې ده. نو د هغو نه خو موږ هېڅ ګیله نه کوو، یو بړوا سړی به سی او د هغه به غیرت سی. خو د سعودي عرب د دې مشرانو نه په دې وجه ګیله کوو چې هغه ځان ته خادمین الشریفین وی. نو زما دیو ته دا درخواست دی چې تاسو خادمین الشریفین نه یې، تاسو ځان ته خادمین الشریفین مه وایئ، تاسو د یهودو ایجنټان یې. سعودي عرب مکمل د اسرائیلو سره ولاړ دی، سعودي عرب مکمل د یهودو ایجنټ دی. که چا په دې کې شک نو هغه د سعودي عرب په موجوده حالاتو نظر واچوي چې هلته کوم عیاشي او فحاشي شروع شوه، کم لیبرالیزم هلته راغی، کم د اسلام خلاف اقدامات هلته وشو، او باقی پاتې 50 اسلامي ملکونه دي. نو زما خو پکې صرف دغه د 3 کسانو به حیثیت مسلمان خبرې اورېدلې دي
او نور څه په حساب نه یو پوه شوي، نو زما د ټولې دنیا مسلمانانو ته دا اپیل دی، زما ټولو پښتنو ته دا اپیل دی چې زمونږ مسلمانان ورونو تاسو یو شئ، یو موټی شئ، او خاص کر د عمران خان او د مهاتیر محمد او د اردوان مې دا خبره ډیره زیاته خوښه شوه چې هغوی وی چې موږ به یو مشترکه انګلیش ټي وي چینل سٹارټ کو او هغه به د اسلاموفوبیا خلاف چې دا کمې خبرې په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې کیږي د دغې به موږ مخنیوی کوو، د دغې به موږ جواب ورکو، یا نور د مسلمانانو کمې ستونزې چې دي، که هغه د کشمیر ده، که هغه د فلسطین ده، که هغه د افغانستان ده، که هغه د اریټریا ده، که هغه د میانمار ده، که هغه د الجزایر ده، که هغه د سومالیا ده، نو هغه وایي چې په دغې باندې به موږ کار کوو او دنیا ته به حقیقت وړاندې کوو. ګرانو کتونکو زمونږ دا ویډیو د لاول سر نه تر اخره سره پورې وګورئ چې تاسو پې پوه شئ، او په اخره کې زه تاسو ته دا درخواست کوم که تاسو زما یوټیوب چینل بختروان سپیس حساس نه سبسکرایب کړی نو زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکن په دې نشان باندې ګوته کېدئ چې زمونږ تازه پروګرامونو تاسو ته بر وخت میلاویږي. د توجه راکولو یو جهان مننه. والسلام.